احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدرسې ته سبق لاله. مدرسې والا ورته وی سبق وایا خو د روټۍ انتظام نشته. هغه وی زه روټۍ به خدای خیر کی ځان لوسه ترتیب جوړو. سبق به وی چې سبق به چوټي شو نو لا بړ د مدرسې نه ابلا یو د سارو ځای و. اوس خلک په گاډو کې سامان وړي راوړي، هغه وخت کې به په سارو بوجونه وړل راوړل. هغه ځای کې به د سارو نه بوجونه کوزېدل او بیا به لوټ کېدل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ به هغه ځای ته لاړو، هلته به یې څاروي باندې بوج کېښود او د سو نه به یې کوزو، مزدوري به یې وکړله، پیسې به یې واخیستلې نو را به یې وړې. د قرآن دا دولت نه دی، خیرون دا ډیر غوره دی مما د هغه څه نه یجمعون چې دا خلق جمع کوي. الله وایي تاسو چې څومره جایدادونه جمع کړي دي، څومره اکاونټ دی او بینکونو کې بیلنس جمع کړی دی، هو خیر مما یجمعون، دا قرآن د هغې ټولو نه غوره شو. هغه ټول بینک بیلنس د قرآن نه قربان، هغه ټول جایدادونه د قرآن نه قربان. الله وایي هو خیر مما یجمعون، دا قرآن ډیر غوره دی د هغه څه نه چې څه دې خلقو جمع کړي دي. بله ترجمه قرآن ډیر غوره دی مما د هغې ډیګرونه او د هغې عهدونه یجمعون چې دې خلقو جمع کړي دي. نو څه معنا؟ د قرآن ډیګري د دنیا د ټولو ډیګرونه غوره ده چې نن الله ستاسو بچو ته نصیب کړله. د دې نه ټولې ډیګرۍ قربان، دې ته ټولې ډیګرۍ لوګې کول. هو خیر مما یجمعون، د قرآن ډیګري چې چا سره شته، د قرآن لیبل چې چا سره شته، د دنیا ټولې ډیګرۍ تینا قربان. ډاکټران، انجینیران، افسران، دا ټول تینا الله وی قربان. ځکه قربان چې د مانځه ټیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ، چې د جمع ټیم پوره شو आवाज یو کوي د قرآن حافظ ته چې راشي چې موږ له جمع راکړي. ټول خلق ولاړ دی، امیر المؤمنین ولاړ دی. دیکھ یو کس د شا د طرف را روان دی چې خلکو وکتلو نو هغه آزاد کرده غلام، مخکې غلام و بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کړی و، نو خلک ګوري وی دا خو آزاد کرده غلام را روان دی، دی به مصلی ته مخکې کی، امیر المؤمنین به شاته ودرېږي. آزاد کرده غلام بنن د دسی قوم امامت کوي چې باغی کې به امیر المؤمنین ولاړي. اق آزاد کرده غلام ونیو په مصلی ودرو، هغه وی الله اکبر، په 22 لاک مربع میل حکومت کو، امیر المؤمنین پس شاته ودرېد وی الله اکبر. د قرآن دا ډیګري ده، د قرآن نه ټولې ډیګرۍ د دنیا قربان، د قرآن د ډیګرۍ مثل نشته دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو گورنر مقرر کړی و، اگر اولګېدو د محکمه جنگلات یو ناظمی مقرر ک، د زنګلاتو مشر چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی، وی گورنر دی سوک د محکمه جنگلات ناظم دی سوک مقرر کوي ابن افزا. وی دا سوک دی؟ وی دا غلام دی زما. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی آزاد سړی دی نه موندو، مشری خلق غلام لورک، مشری خود آزاد حق دی. هغه ورته وی حضرت اگر چې غلام دی خلوستون کې د قرآن دی، ما خو لیدی چې ډېر قرآن به یې لوستو، ما خو د د قرآن لوستو ته کتلی و حضرت، ما خو د قرآن ته کتلی و، ما غلاموالی ته نه و کتلی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین، الله وی په دې قرآن سره ډېر قومونه اوچتوي. ای دې غلامې د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو، ځکه دا لوستون کې د قرآن. د احد موقع شهدا ډیر دي، قبرونه کم دي. امام الانبیاء صحابه کرامو ته فرمایل وی دوه صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي، قبرونه کم دي او شهدا ډیر دي، وی دوه په یو یو قبر کې ږدئ. نو چې کله دوه مړي قبر کې خښوئ د هغې طریقه داسې ده، یو به داسې ړومبی کې دي، بل به بسې داسې کې، داسې به نه ږدي، ګورئ داسې به ږدي، یو داسې قبلې طرف ته، بل بیا داسې، بل بیا داسې، په دې ترتیب به ږدي مړي. صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دوه شهیدان پراته دي، دواړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړي دي، نو چې دا شهدا په دې قبر کې ږدو نو قبلې ته پکې ړومبی کم یو ږدو؟ دا خو دواړه ستا صحابه دي، دواړه شهیدان دي او بیا د احد شهدا دي، نو کم یو پکې ړومبی قبلې ته ږدو؟ بیا ورپسې به دا بل ږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې د چا مرتبه اوچته هغه ړومبی ږدئ، قبلې ته د مرتبې خاوند ږدئ. وی د الله حبیبه پته به څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچته؟ دا خو یو پټه معامله ده او ټول شهدا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل
وی د قرآن حافظ پکې ډومبې ږدئ قبلې ته د قرآن حافظ ګورئ په شهداو کې هغه ډومبې ږدئ چې چاته 100 پاري یاد دي هغه ډومبې 10 پارو والا ورپسې 15 والا ورپسې خو د قرآن چې چاته ډیر یاد هغه ډومبې قبلې ته ږدئ دا د الله په نس باندې ډیر عزتمند دی دا د الله په نس ډیر وړ دی چې د هغه په سینه کې قرآن پروت دی په دې شکر وباسئ طلباو طالباتو معلماتو معلمینو او علماو په دې زمونږ د الله نه په کروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړي اسم نه غواړو رزینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مال الله په دې تقسیم مونږ رضا یو چې مونږ لدی علم راکو جاهلانو لدی مال ورکو رضا یو ځکه مال بډیر سر پناشي او علم چې دی هغه به باقی به نه پناکی علم نه پنا کیږي علم به باقی په علم زوال ناراضي او په مال به زوال راشي ختم بشي الله په دې تقسیم دی رضا یو زمونږ علم خوخ دی زمونږ مدرسې او طلبا خوخ دي زمونږ دی وړو ته الف با تا خودل خوخ دی الله دا خوخ د الله دا فخر ګڼو الله دا خپل سعادت ګڼو رب العالمین چې تاسو زمونږ د قرآن دولت نصیب کړي دی دا د الله په دې امت احسان دی ډیر زیات زوامه چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکی کنه یا لور ته یی بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي زوام چې دا پلار ته ساریدلې ځکه تاسو وګورئ کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا د الله شان دی په دې کې یو امتی هم د آسمانی کتاب حافظ نو څومره امتونه چې تیر شوي تورات په موسی علیه السلام نازل شوی صرف موسی علیه السلام د تورات حافظ او په امت کې حافظ نو په تمامی امتونو کې با صرف پیغمبر د آسمانی کتاب حافظ او په امت کې به حافظ نو دا الله په دې امت فضل وکړو چې عام امتی دی او الله د قرآن حافظ کو یقینو کې دا د دې امت باندې الله فضل له فضل چې بچی دی حفظ وکړو دا ځکه علما وایي د نبوت علوم سینې ته دند کړل ځکه چې د آسمانی کتاب حافظ به صرف پیغمبرو نن تعالی الله بچی درکو او هغه د آسمانی کتاب حافظ دی هغه د آسمانی کتاب عالم دی دا خو الله تا کړه د نبوت علوم را دند کړل الله دی خاندان غوره کو الله دی ټوله قبیله غوره کړله چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین د کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي نو یو بچی ورله د قرآن ویونکی ورکی د کم مور او پلار سره چې اراده وکي الله د قرآن یو بچی ورکی الله د قرآن یو ویونکی ورکی حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران راپاسي میدان محشر بش هر پیغمبر به په میدان محشر را رواني د هر پیغمبر به نخي او د امام الانبیاء خو به ډېرې نخي خو به پیژنده شي خو علما وایي یوه نښه به دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شه په بل پیغمبر پسې به نه ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسمانی کتاب حافظ وو نه دا الله دی امت لا ورکړه دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني یو ټولګي به رواني او په بل پیغمبر پسې به نه د حافظانو جماعت په پسې شاته رواني قرآن هغه کتاب دی چې دا د کور ته رادنده شه که نه نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کېږي دا د دې ځای نه هلته نسبت رسوي هلته د ځمکې به څه شهرت او د ځمکې به څه یاد او د ځمکې به څه مشهورتي او د موبایل او د فیسبوک په څه شهرت شهرت هغه د اسمان شهرت دی هغه د ملایکو شهرت دی جبرئیل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ وی دته خو مونږ ډیر عزتمن ګورو دې مونږ کې ډیر عزتمن ګڼلی شي هغه ورته وي د الله حبیبه دته ډیر د عزت په نظر ګورئ دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی دې په اسمان کې مشهور دی ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی شهرت دغه شهرت دی مقام دغه مقام دی اسمان کې الله ملایکو ته وایي اے ملایکو دا پلان کې بنده مې خوښ دی مینه ورسره شروع کوي پلان کې کلي کې دی او پلان کې علاقه کې ملایک راجم شي وی د پلان کې کلی دا بنده د الله خوښ دی مینه ورسره شروع دا ملایک کته راکوشي او د خلقو په دې اړه کې د هغې سړي مینه ورواچوي د سره مینه کوئ ځکه د سره الله مینه کوي مینه دغه مینه ده او شهرت دغه شهرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی یو صحابي دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وی زه نن تا ته تلاوت اورم ته راته غوږ کېږده او زه به درته واورم علما وایي استاذ هم شاګرد ته د قرآن تلاوت اورولی شي کله ناکله ورته اوروه شاګرد ته وایي ما نه قرآن واوروه نبی علیہ السلام به صحابو ته قرآن اورو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی تا ته لږ تلاوت اورو چې تلاوت ورته شروع کو وای ورو ورته نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه تا خو ما ته قرآن واورو خو تا ته الله ویلو چې دته واورو تا ته الله دې ویلو چې دته واورو وی او ما ته الله دې ویلو چې نن ابی ابن کعب ته واورو ډایرک په جړاش علما د جړا وجری کی
وای زکه جړل وی چې چرته زو چرته به زمانوم الله غستی د ملائکو په ټولګي کې زمانوم بنن الته چلیدلې په اسمان کې فرشتو ته الله حواله کړی چې ورشه امام الانبیاء ته وایي چې ابی ابن کعب ته قرآن ووري زمانوم به د ملائکو په ټولګي کې نن چلیدو چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه عزت دغه دی